چې په خپل کور کې په خپلې کمرې کې خپل یار دپاره خپل خاوند مړ کړي. دومره غټ زړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجي انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب ده. دا نن ویډیو تاسو لازمي وګورئ، تاسو ته به اندازه وشي چې یو زنانه ذات او دا قسم جرأت چې هغه راپاڅېږي خپل یار دپاره خپل خاوند مړ کوي، د نه منلو خبره ده. همیشه چې زه تاسو ته ویډیو تاسو سره شیر کوم، دې کې زما مقصد دا وي چې انسانیت دپاره زه یو ښه پیغام ورکړم، دې نه عبرت والي. جمال افغاني صاحب چې کومې خبرې کړي چې کله تاسو دا ویډیو وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي. دا یو مشهور مثال دی چې په ژوند کې یو په درې شیزونو باور نه کوي. یو په ټوپک باندې باور نه کوي، آس باندې باور نه کوي، او یو په ښځه ذات باندې باور نه کوي. دا درې شیزونه یاد ساتئ، دا حقیقت ویلی شوی دی. راځئ دا ویډیو تاسو ما سره نن وګورئ چې جمال افغاني صاحب کومې خبرې کړي دي نو هغه څومره حقیقت دي. امید به ساتم چې زما دا خبرې لږې سختې دي، درندې دي، بخښنه غواړم، په ځان یې بد مه ګڼئ. او دا ویډیو به حیثیت انسانیت خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېرو به کتلي، ډېرو به نه وي کتلي. راځئ دا ویډیو تاسو ما سره وګورئ. د 5 بچو مور د شپې په 2 بجې باندې د خاون کمرې ته پردی سړی رانه باسي چې په دغه کمره کې د دې ښځې سره خاون هم دی، او بیا پردی سړی هم دې کمرې ته رانه باسي چې په کومه کمره کې ورسره خاون پروت دی. د شپې په 2 بجې باندې دا د پردي سړي سره د خاون په مخ کې ناجایز تعلقات ساتي. نو مسلمانه دا زړورتیا چا ورکړې ده؟ یو ښځه ده او د سړي سره په ټیک ټاک باندې دوستانه جوړه کړې ده، او دا دوستانه تر ډېره حده رسېدلې، تر دې حده رسېدلې چې د واتساپ نمبر او ګیفټونه یو څه بل څه، او بیا دونه دا ښځه زړوره شوې ده چې د شپې په 2 بجې باندې دغه هلک د خاون کمرې ته م رانیستلی دی. د خاون کمرې ته یې م رانیستلی دی، بیا پې خاون راپاڅېدلی دی. نو بیا دا هلې ځلې جوړې شوي دي. تپوس کړی چې ته څه کې خانه په 2 بجې زما په کمره کې و چې زه میلمه یم او راتلم، نو چې ته میلمه یې نو څنګه کمرې ته راننوتې؟ نو دا ویل چې زه میلمه یم، نو بیا لګېدلی دی دغه سړي ټوپک راغستی دی، په سړي ګزار کړی دی، بیا دا ښځه رالګېدله او دا خپل خاون یې ایشتی دی. دا ښځه د چا سره چې یارانه وه د دغه سړي باندې چې ګزار کړی دی د خاون یې، نو دا ښځه رالګېدله او خپل خاون یې ایشتی دی، نو خپل خاون یې مړ کړی دی. نو مسلمانه دا چې دا ښځې دومره زړورې دي نو دا د څه وجې نه؟ دا زمونږ او ستاسو د لاسه. دا موبایل مونږه ښځو له ورکړی دی، او ښځې نه مونږ دا تپوس نه کوو چې ښځې ته را موبایل راکړه چې ستا په موبایل کې څه دي، ستا په موبایل کې څه شروع دي، ستا په موبایل کې د چا سره کنټیکټ دی، ستا په موبایل کې تر چا سره رابطې کې، ستا په موبایل کې کومې نمبرې سیو دي، ستا په موبایل کې څه شی دی. اخر دې ښځې له موبایل ورکړی نو دا ښځه چې ټیک ټاک کوي او ښځه ناقص العقل ده. زه ښځې ته ګناه نه کوم، زه دې سړي ته ګناه کوم چې تا دې ښځې له دا څپېړه ورکړه، دا موبایل یې ورکو، نو اوس یې لږ تفتیش هم کوه، لږ معلومات هم کوه چې ښځې ته په دې موبایل کې څه ګورې، تا په دې موبایل کې دي څه، ستا په دې موبایل کې تعلقات د چا سره دي، او ستا په موبایل کې ټیک ټاک څه ګوري، ته په ټیک ټاک کې څه. د ښځې د ټیک ټاک سره څه کار دی چې تا واده وکړو، ستا کور دی، ستا بچي دي، 15 بچي دي، بیا هم ته په ټیک ټاک باندې د پردو سړو سره یارانې کې. نو دا زړورتیا یو دی موبایل ورکړه، او بل ولا خاون ورکړه چې خاون د خپلې ښځې نه دا تپوس نه کوي چې ښځې تا سره چې دا کم موبایل در سره دی نو په دې کې تا څه اچولي دي، د چا سره دې رابطې دي، د چا سره رابطې کې کمې نمبرې دې پکې سیو کړي دي. بعضې سړی وایي زما په خپله ښځه ډېر زیات یقین دی، او زما په خپله ښځه ډېر یقین دی. ټیک د ستا به په خپله ښځه ډېر یقیني، ستا ښځه به ډېره پاک دامنه وي. ښځه یو ناقص العقل څیز دی، دا ډېره زر غولېږي. که ستا نه ورته ښه شی چا وخو نو هغه بیا دغې ته پسخېږي. ښځه ذات دا ډېر زیات کمزوری دی، نو تاسو په دې باندې نګراني کوئ، خپل د نظر لاندې ساتئ. د دې سره چې کم موبایل دی دا موبایل ولا ګورئ، دې پسې معلومات کوئ چې څه ته څه کې او څه نه کې، په دې موبایل کې ستا څه شروع دي څه نه دي شروع، نو معلومات کوئ. دا د دغه ښځې دا خبرې هم زه تاسو شیر کوم چې خپل خاون یې قتل کړی دی، د هغې نه بعد بیا خبرې کړي دي، نو دا خبرې ورسره هم واورئ. هغې به ما ته کالونه کړ، هغې زه مجبورولم ما زموږ کور ته مه راځه، او هغه بیا نه هغه کېدو بس راتلو. هغې کې بس چې دا راغو به زما خاوند پاڅېدو، هغې وکتو چې بس وکړي، نو دې ورته ویل چې زه ستاسو دلته راغلی یم حجرې کې، تاسو حجره بنده وه، نو زما له زیونه نه راتلل، نو زه ستاسو کره راغلم.
دا یې ورته وویل هغې ویل چې زما کره دې څه کار و نو وایي چې زما ځای نه و زه دلته چاله راغلی وم نو بس بیا زما خاوند ټوپک راشو هغې په دې ورځو کې نو دې پټ شو دې لږ ولګېدو پټ شو بیا نو بیا ما پرې وکړي تا بچا وکړئ خاوند باندې په خاوند باندې ټوپک سره Topak tak kan